سیاسي خبرې وغیره زه نه کوم. نه د چا د پارټۍ د مشر بد ویم چې یاره دا خراب دی دا خراب دی، نه د چا د پارټۍ بد ویم، نه وایم. هر سړي هوښیار دی په خپله پوهېږي. خو که د قربانۍ په میله کې د باندې څوک خر خرڅ کړي دې باندې قرباني وکړه نو چې د هغې هم درته نه ویم نو سبا به دې خر حلال کړې وی به چې قرباني مې ونه شوله. دا یو حال خو به وایم که نه چې په خر قرباني نه کېږي. میلې ته خر راغلی عمران خان زیات دی ګورې د پارټۍ لیډر دی چې مې ویلي نه دي خو عمران خان د قادیانانو سره خبره وکړله ما سره تعاون امداد وکړی په دې ملک د قادیانانو حکومت راولم. مسلمانانو په بې شمېره وینې توی شوي دي او قادیانۍ کافر دی. د پاکستان قومي اسمبلۍ ورته کافر وایي، ټوله دنیا ورته کافر وایي. نو دی چې دی نو دی وایي په دم قرباني کېږي دا خر حلال کا. نو دا خر دم خدای روک کړي او چې د چا چا ورسره دا لیډرشپ او دا منبرۍ را خبرې هغوی د توبه وباسي چې د ده له طرفه چا کاغذات داخل کړي توبه دې وباسي که عمران خان به د دنیا نه کافر ځي او د ده دا امیدواران به هم کافر لاړ شي. مه وله جلسې له ورځه مه وله وخت ورکوئ ور دا یو شی پکې خراب دی په نورو د چا څه نه وایم درته. خو عمران خان چې دی نو ده د کفر لار اوارول شروع کړل او په پاکستان کې د قادیانانو حکومت راوستل غواړي. ناب شومه نو زه به قادیانان دله په اسمبلی کې مسلمانوم کولی نه شي.